پنځلسمه سپاره پنځم رکوع سوره بنی اسرائیل پنځم رکوع. پنځلسمه سپاره پنځم رکوع سوره بنی اسرائیل پنځم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد صرفنا في هذا القرآن بېشکه مونږ په دې قرآن کې قسمه قسم بیان وکړلو لیذکروا لپاره دې چې دوی دھیان وکړي. وما یزیدهم الا نفورا او نه زیاتېږي په دې سره دوی مګر نفرت. قل ورته وفرمایه لو کان معه آلهة که چېرته الله سره خدایان وی کما یقولون څنګه چې دوی وایي اذ لابتغوا الی ذی العرش سبیلا یا به ضرور دی عرش مالک طرف ته لار ګرځولې وه. سبحانه وتعالی عما یقولون پاکي د الله لره اوچت دی هغه چې دوی وایي علوا کبیرا په لوی اوچت دا سره. تسبح له السماوات السبع د لره پاکي بیانوي اوواړه اسمانونه والارض او ځمکې ومن فیهن او څه چې د دې کې دي. وان من شیء الا یسبح بحمده یو شیز هم داسې نشته مګر هغه د حمد وایي. ولکن لا تفقهون تسبیحهم ها تاسو د دوی په تسبیح نه پوهیږئ. انه کان حلیما غفورا بېشکه هغه علم وال هغه حلم وال بردبار او بخونکی دی. واذا قرأت القرآن جعلنا بینک او هر کله ای محبوبه چې ته قرآن وایې مونږ وګرځو په منځ د تا و بین الذین په منځ د خلکو لا یؤمنون چې ایمان لري بالآخرة په آخرت باندې حجابا مستورا یوه پټه کړلی شوې پرده. وجعلنا علی قلوبهم اکنة مونږ دوی زړونو باندې غلافونه واچول ان یفقهوا ادا چې دوی پوه نشي وفي آذانهم وقرا او دوی په غوږونو کې مالوچ دي. واذا ذکرت ربک فی القرآن وحده هر کله چې ته په قرآن کې د خپل رب یوازې ذکر کوي ولو علی ادبارهم نفورا دوی بیا په خپلو شاګانو سره نفرت نه ډک وګرځېږي. نحن اعلم بما یستمعون به مونږ ته ښه پته چې په څه سره دوی اوري. اذ یستمعون الیک څه وخت چې دوی تا طرف ته غوږ ولګوي. واذ هم نجوا او څه وخت چې دوی خپل منځ کې مشوره کوي. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا نو دوی وایي تاسو تابعداري نه کوئ مګر یو داسې سړي چې د باندې جادو شوی دی. انظر کیف ضربوا لك الامثال وګوره ای محبوبه څنګه ستا متعلق مثالونه بیانوي. فضلوا ځان یې ګمراه کړو فلا یستطیعون سبیلا پس دوی لارې وس نه ویني. وقالو دوی وایي اذا کنا عظاما آیا هر کله چې مونږ اډوکې شو ورفاتن او زره زره شو ان لمبعوثون خلقا جدیدا آیا مونږ به دوباره په نوي پیدا کېدا سره راپورته کېږو. قل ورته وفرمایه کونو حجارة او حدیدا تاسو شی کانی یا اوسپنا او خلقا مما یکبر فی صدورهم یا هغه مخلوق چې د ستاسو په زړونو کې وي. فسیقولون من یعیدنا بیا به دوی وایي چا مونږه پیدا کړي څوک به مونږه دوباره پیدا کوي. قل الذي ته ورته وفرمایه هغه فطرکم اول مره هغه ذات به مو دوباره پیدا کوي چا چې اول ځل پیدا کړي یې. فسینغضون الیک رؤوسهم بیا به خندا سره تا طرف ته سرونه خوځوي. یقولون متى هو دا به کله وي دوی به وایي. قل ورته وفرمایه عسى یکون قریبا کیدای شي نږدې وي یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده په کومه ورځ چې رب تاسو بلی بیا به تاسو د حمد کوئ. وتظنون ان لبثتم او تاسو به را روان یې وایي به مونږ نه یو پاته شوي الا قلیلا مګر ډېر لږ پاته شوي یو.